عطا ابن ابي رباح یو لوی تابعی تیر شوی دی او زمونږ د احادیثو کتابونو کې د ذکر راځي ډېر لوی سړی تیر شوی دی عطا ابن ابي رباح ډېر لوی سړی د شکل نه بل شانو لنډې رنګه ډنګې ټیک نه وه ډېر عجیبه رنګه ډنګې وه یو شاګرد یو اپخپا ګوډو او دې د رنګه ډنګ هم ټیک نه وه د سترګو نه هم داسې بیکار او سترګو نه به اوبه به یې دی او چوچې غوندې سترګې وې او دا سترګو نه به یې دا څیزونه به یې د بیماري سړی نو بازار ته به چې لاړل نو خلکو به پورې خندل وی استاذ ته مو ګورو شاګرد ته مو ګورو استاد جي سترګو ته وګوره قد ته وګوره او د چخو ته سترګو کې وګوره شاګرد ګوډ په ټوپونو دي دا شاګرد استاد دی خلکو به خندا پورې کوله یو ځل دې شاګرد ته وایي چې بازار ته تر سره مزه یا ته د زه به نه ځم وی ولې وی دا خلک را پورې ټوقې کوي شاګرد ګوډه استاد په سترګو چوچې شاګرد ګوډه د استاد سترګو نه چخې بیږي شاګرد ګوډه استاد داسې بد شکله نو خلک خبرې کوي نا شاګرد ورته وایي کوي دی که نه وی زمون ګناه به کمیږي چې خلک خبرې کوي که نه زمون ګناه به کمیږي او د هغې ګناه به زیاتېږي نو عطا ابن ابي رباح خو لوی تابعي و هغې وی دې نه دا ښه نه ده چې د خلکو ګناه چې د خلکو اړو ګناه ونه شي ښه نه ده چې زمونږ پورې ټوقې مو نه شي او د خلکو ګناه مو نه شي یعنې شکل نه دومره بې ډوله چې په لاره خلکو خنداګانې به کولې لیکن زموږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د په حق کې څه وایي ما رأيت خيرا من عطاء ابن ابي رباح ما د عطاء ابن ابي رباح نه بهترین شخصیت په دې خپلو سترګو بل نه دی لیدلی ولې د حدیثو لوی امام د فقه لوی امام باباجي زموږ خبره به کوله مفتی کفایت الله صاحب رحمت الله علیه مفتی هند کفایت المفتی چې کوم لیکلی دی لوی مفتی دارنګه بې ډوله لنډې هم او دارنګ هم ښایسته نه لیکن په علماو کې د هغه قدر مفتی اعظم هند یوازې د پاکستان نه د پاکستان او هندوستان په شریکه لوی مفتی نو شکل ته به نه ګورې باطن ته به ګورې ذکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی ان الله لا ينظر الى صورکم تا شکل ته نه ګوري بلال شکل خشتنو ستا عمل ته نه ګوري ستا صورت ته نه ګوري ستا مال ته نه ګوري عمل ته ګوري ان الله لا ينظر الى صورکم واموالکم ستا مال ته نه ګوري چې د سره ډېر مالدار دی نو دا د خدای په نس غوره دی ستا شکل ته نه ګوري چې دا ښکلی دی نو دا به جنت ته ځي ستا مال ته نه ګوري چې د سره خو سره سپین دی نو جنت ته به ځي دا خو ډېر مالدار دی قارون په شان نو جنت ته به ځي ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم ستا زړه ته ګوري ستا عمل ته ګوري او بیا عمل هغه چې د الله سره برابر وي د هغې عمل په لکه ښه جذبی بعضې وخت یو سړي هندوانه والي و ډېره ښه شته یي د بره چې دننه پرې کړي او دننه سخی څه ورسره کوي ډېران ته یې غورځوي غوا ته یې غورځوي دننه سخا ده خربوزه والي د پاسه نه ښه مزېدار یو ښه هلی بله پیسې ورکړي شکل ته وګوري شکل د خربوزې خو ډېر مزېدار دی خو چې پرې کړي دننه سخی غوا ته یې غورځوي لرې کې بچي ته هغه خو جامو نه یې خوا کوئ یې په اوږه روچته کړې وه په اوږه او یا په پلاستیک تیلې کې اچولې وه ولې هلته پې 300 روپۍ ورکړي دي خو چې دننه یې وکړه دا خو ښه جامو نه خوښه ګورې لاله شه په ګز را باندې ونه غورځېږي ډېران باندې وله ولې ظاهر کې خو ښایسته وه مزېداره وه دننه سخا وه نو چې کوم شی ظاهر کې ښایسته وي او دننه سخي رښتیا وایي ته یې قبلی هغه خربوزه راوچته کړي نو د غوږ ته یې ونیسي داسې ویې لقوي نو چې شلق پکې کېږي که نه وي دا نه علم هلکه ډېره مزېداره په 10 روپۍ هم نه علم څه پې کوم
او که د پاسه ور باندې څه ناڅه خټه مټم پرتی خو دننه خوږی او خشتی رښتیا وایه هغه په ډېرو پیسو اخلي که نه اخلي نو زه خو باطن ته ګورم زه خو د میوې بغز ته ګورم زه خو شکل ته شکل نه باطن معلومومه نه دادا د باطن خو مونږ ته پته نه لګي دا خو د دې شکل نه مونږ ته پته لګي د دې شکل نه زه باطن معلوموم خو که ما ته پته ولګېدله چې شکل خشته دی او باطن خراب دی بیا نه قبلوم او که دا پته ولګېدله چې د ما دا شکل هم د هندوانې خشته دی او دننه مزېداره ده بیا په ډېرو پیسو قبلوم نو خدای پاکم زما شکل ته ګوري خو د دې شکل سره چې هغه دننه مغز هم مزېداري او چې شکل ډېر خشته او مزېدار انګریز دی جاپانی دی روسی دی استرالیا والا دی جرمنی والا دی شکل ډیر خشته ډیر مزیدار خو دننه مغز کفر دی کفر ډډ دی دننه مغز خا دی نو رب العالمین نه قبله او که ظاهر کې په هندوانه د پاسه خوره خټه پرته ده خو دننه خوږه ده د بلال ظاهر کې شکل خشته نه دی دننه خوږ دی دننه پکې ایمان پروت دی دننه پکې اخلاق پراته دي نو خدای ته دومره قبول دی چې د بیت الله کله فتح شو د مکې مکرمې فتح په 8 هجري کې شوې ده نو د بیت الله د پاسه ړومبې بانګې په حضرت بلال بیا ویلې دا لوی منقبت دی په بل چا نه دی ویلې بلال ته وایي بانګ به وی الله رسوله ووی بیت الله د پاسه به وی بیت الله د پاسه ودرېدل مکروه دي علما وایي بې ضرورته بیت الله د پاسه به بانګ وی بلال نه رسو چاته پوسو کو دا خو لوی سعادت ته میلو شو لوی منقبت او انعام درته میلو شو استاد لکه دا تیرېدل چې دا بانګ به په ما وی نه ولې نو ما ابوبکر دی عمر شتا عثمان شتا ډېر حضرت علی شتا اکابر صحابه رضوان الله تعالی عنهم اجمعین او زه غریب بس دا خو مکه فتح شو په بیت الله کې لومبي بانګ دی ما غریب او چته دا لیکن حضور پاک کې چې کم عدل او احسان دا په بل چا کې نو هر چاته به په داسې نظر کتل قسم په خدای صحابه وای هر صحابي وای ما سره د ټولو زیاته مینا و یو صحابي دې تاسو کوي پیغمبر علیه السلام دراغه نو حضور پاک ډېر مینا ورکړه ډېر مینا نو هغه وی چې بس زه وته ډېر خوښه ما او ته الله رسول انا خیر ام ابو بکر زه غوړم ک ابو بکر وی ابو بکر او قرآن غوړه شو انا خیر ام عمر زه غوړم ک عمر وی عمر انا خیر ام عثمان زه غوړم ک عثمان وی عثمان یاره وی رښتیا وی نبی علیہ السلام وی کدا تاسو مې نه وکړ ډېر بخو ځکه ما په ذهن کې دا وه چې دون عزت یې زموږ که چې زه ورته ټولو خلکو نه ګرانې نو پیغمبر مبارک هر چا له مینه ورکوله هر انسان به وي چې ما سره زیاته مینه ده او چې څوک به مخامخ کېدل مسکې به ووته هر چا ته به مسکې شو هر چا سره ښکلې خوي خشته اخلاق ښکلې کردار او مینه کړې ده نو موازن خو بلال دی په مدینه منوره کې نو دا که زه دلته دا بانک په بل چا ویما نو الله به وایي چې هغه همیشه بانکونه هغه وي او دا دې بل چا له ورکړه نه دا به هم دی وایي نو ظاهر ډول ډال او شکل دا د خدای پاک پسندیده خوښ نه دی الی خوښ دی چې باطن ورسره همدقسې خشتی او چې باطن یې مزېدار او خشتی او ظاهر خرابي ظاهر نو دا د خدای بیا خوښ دی خو ګورې رومارونو دی کې مونږ لږ تېروځو ورېږه یو واقع درته وایم نو په هغې بیا تاسو پوه کړم په د ایران کې یو شاعر و بېدل بیا ورته وی ډېره بهترینه شعر و شاعریه وه او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډېر صفتونه به یې کول شعر و شاعریه ډېره مشهوره شوه هندوستان ته ورسېدله لکه پخوا د شعر و شاعرۍ ډېر لوی رواج و اوس یې رواج نشته دونه پخوا ډېر لوی رواج و زمونږ په دې علاقه کې به هم خلکو مشاعرې ډېرې زیاتې کولې شاعران به په دې کلو کې وایي به رایوځای شو او شعر و شاعري به یې کوله کتابونه به اوس خلک د موبایل نه نوزګارېږي نو شعرونو ته بس اوزګار شي د فیسبوک نه څوک نوزګارېږي فیسبوک نه ما ته مخکې چا راته وی اخبارونه څوک اوس نه اخلي یو سړي اخبار خرڅول نو ما ته ویل جي سودا مې کمزورې شوې ولې وی اخبار څوک نه اخلي
مې په اخبار څوک څه کوي په فیسبوک وسره بلستان کې دننه پروت او پردي تصویرونه ګوري کړه زمونږ بشیر جان سره څلور په جیب کې پراته دي خدای ته وګورئ چې بشیر جان څلور جیبره او څلور د موبایل وډکه دي نو موږ به نه ساتو نه ساده دي ما ته هم پته ده ساده ځکه چې کو قطعې ورته نه شي دغه ستا مجبوري ده یعنې که نظر دې خو نو بیا به رسره هغه د تختې هومره غټ غټو دا ساده ستا مجبوري ده خپل وس دی کړی دی خفه کېږه ما موږ رښتیا خبره کوو بشیر جان وس دې خپل کړی دی چیزونه دې څلور جیب کې اچولی دي اوس ساده ځکه دی چې تا ته هغه شی ښکاري نه که دا راته ښکارېدی والله چې تا به دومره غټ اغېشتي و چې هغې نه غټ به په پاکستان کې بل نو خو دا خیر تا به هم پې نعتونه اورېدل که نه او د علماو تقریرونه بشیر جان زمونږ زړه ته نږدې دی الله دې ډېر خوشحاله کړي زمونږ کله خوشطبي ورسره کوو د مونږ سره ډېره مینه ده بهر کیف خبره مې دې پورې کوله چې خلک نن هغې نه نوزګارېږي نو شعر و شاعري به څه کوي د شعر و شاعرۍ زمانه واو دې بېدل به او فارسي اوس خو څوک توجه نه ورکوي خو پخوا زمونږ په اسکولونو کې به هم فارسي خلکو خوله زمونږ مدرسو کې به هم باقاعده ګلستان او بوستان دا به د فارسي کتابونه ښودلی کېدل اوس خلک اردو زده کوي هغه د فارسۍ زمانه وه ځکه د دین کتابونه اکثر په فارسۍ کې وو د هغې دپاره به خلکو فارسي زده کوله نو بېدل فارسۍ کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم صفتونه دنیا کې مشهور شو هندستان کې یو سړي وي چې یاره دا بېدل ګورم چې دا نظمونه او شعرونه یې دومره ښایسته دي چې دا شکل به یې څونه ښکلي ملاقات له ولله د هندستان نه راغی داسې زمونږ په دې پاکستان او داسې په دې بل افغانستان او ایران ته وروړی د بېدل تپوس یې وکړه میلاو شو ورسره چا وی دی کور دی چې روت او بېدل ته یې وکتل نو بېدل ظاهر شکل بل شانو مخې مکمل صفا او د ویښتو نه ګیره نشته برید نشته مکمل خریلې تپوس وکړي بېدل وي زه بېدل یم کړ هغه شاعر بېدل که نه چې نظمونه حقه یم اوهو ته خو دا څنګه شاعر او تا خو دا ګیره خریلې ده د پیغمبر علیه السلام شعرونه هم وی او ریش را می خراشي او ګیره هم خری او ته څه وایي هغه اصلي ټکي دی له راځم او ته وایي وی ریش را می خراشیم یا می تراشیم ولیکن دل مسلمان را نه می تراشیم نه می خراشیم وی ګیره خو خوریم خو د مسلمان زړه نه خریم مسلمان له تکلیف نه ورکو اوس هم ډېر خلک وایي ویړه مې پاک دی ظاهر کې به ښه ګناه کوي غلطي به کوي او که ته ورته وې چې لکه دا ګناه ولې کې مړه وي غله له اعتبار دی زړه پاک دی ملا صاحب نه ویلي چلو زړه پاک دی نو زه ورته یم چې زړه دې مونږ ته نه ښکاري خو زړه دې ګند دی زړه دې پاک نه دی دروغ وی خو هغه ځای یادی چې ما ته ښکاري نه زړه دې اسې تاسو نه تپوس کوم لوښي کې چې کم شي وي ابته ساسي که بل شی بته ساسي چې کم لوښي کې غوړي وي هغې نه به غوړي ساسي او چې کم لوښي کې سرکه سرکه بته ساسي او که کم لوښي کې موتیا دې پرتې وي موتیا دې بته ساسي دا قانون دی كل اناء يترشح بما فيه کم لوښي چې کم شی پروت دی ابته لاندې ساسي د غوړو د لوښي نه موتیا دې نه ساسي او د موتیازو د لوښي نه غوړي نه ساسي که دلته په څاروي باندې ډیران بار کړی دی ډیران او پټي ته وړي نو د هغې نه به ډیران لاندې غورځېږي او که د پاسه دې پې غنم بار کړي دي نو د هغې نه به ډیران نه غورځېږي غنم به ترې غورځېږي قانون داسې نو لکه دننه پاک دی د اړه مثال د دننه بوجی دی او دا خوله چې ده دا د هغې غسورې دی نو د دې اړه چې دننه صاف دی او ښه شی پکې پروت دی د دې خولې نه به ښه خبرې راوځي او چې له دننه ګندرې د خولې نه به ګند راوځي داسې نه شي کېدی چې د خولې نه دې ګند راوځي او له دې دننه پاک دی دا داسې فضول خبره ده
لکه گن پروت دی، لوخ گنده دی نو گن تی بارساسی، لوخ دن خراب دی، خیرن دی، سقا دی، غل پکی پراتی دی نو خلی سرتی غل رو دی، او که دن پکی قرآن و سنت پراتی، حدیث پروتی او قرآن پروتی نو پا دی جب بتلاوت رازی، پا دی جب پیغمبر حدیث پر رازی، دا خلوخی نبخشی بیگی. نو بعض انسان پا خلی گن وی، عمل خرابی سخی او که تو تسوه جلم پاک دی، دروغ ویالا دی خیرن دی، دروغ ویالا که دی غل پرات دی، دروغ ویالا گنده دی، ذکر پا خلی گن رازی. خو ما تا ذکر زل زل که چه ما تا ستا زل اخکاری نا، ما تا مخامخ شکل اخکاری ناغو تاوی چه گیره خو خریما، خو دا مسلمان زل نخریم. اگه هندستانی و تاوی غلط گفتی دل رسول اللہ لامی خراشی، دروغ دیوی دا پیغمبر اڑخره پدی دا پیغمبر پڑ چال را لکی تو چال پا مخ راکاگی، خدا چال ظاہر کے ستا پا مخ دا و پا حقیقت کے چا پڑ دا تیری دا حضور پاک. نو بعض وقت کے ظاہر کے کئی سڑی گناہ کئی دیر دانوی چی ملا خدا خود ظاہر تا نگوری او خدای خولتا گوری اولا بے پاک دے، نا دا دے ظاہر گناہ نا دے پتاو لگے دا چی اولا دی خیرن دے پاک ندے، خدای اولا تا گوری اولا خیرن دے اولا پاک ندے، کہ اولا پاک وے نو بیا با دا گن تے بار نرا بیدا. نو دا ما دا خبر مقصد دا دے چی نا پا مال دا، نا پا حسن دا، نا پا ڈول ڈال دا، نا پا قد و قامت دا، کدا خدای رضا دا نو پچا دا پزړه او په هغه عمل د چړه وسره مزیداري، په هغه عمل دا چړه وسره خشتای، په هغه رب العالمین خوشالي او دې ترغیب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړ. حضور پاک مبارک یو ځل په یو سفر کې یو ځای کې دمه کولا، دې کې یو صحابي پاسې ده ډېر زیات لاغر او ټپ ټیپو داسې لکه د تیرې په شانتې نری خپې وي، لکه ما خو مبالغه وکړه خو ډېره نری پنډۍ وي. عربو خو به اکثر لنګونه وال پرتګونه خو به یې کم و. نو دا صحابي چې دا کم نری پیري وي او اونې ته ودرېد د هغې نه یې سره شکوله، نو هوا ډېره تیزه وه، نو دې هوا به داسې لقو راړقو، دې هوا به داسې وړه راوړه. نو صحابه وخندل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل مما تضحکون سپورے خان دے. صحابہ ورتوی اللہ رسول من دقت ساقے ہے دد دے نرو پنڈو تا گورو دا بعد اڑقی دے پورے خاندار آلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل لہما اسقل فی المیزان من احد، زما قسم دا خدای پا ذات کہ دا نرے پنڈے دا خدای پا نیز دا احد دا غرنم درنی دی. قیامت پرس پتل کی دا نرے پنڈے دا احد دا غرنم درنی دی. دے تمہ گورا چی دا نرے ایمان پا کے پروت دے، دے تمہ گورا چی دا ولی دی، دے کہ یو جذبہ پرتا دا، دے کہ یو مینہ پرتا دا، دے کہ دا اللہ قدر پروت دے، دے کہ دا رسول قدر پروت دے، دے کہ دین پروت دے، دے کہ شریعت پروت دے، دے کہ دا پیغمبر اتباع پرتا رہا. ظاہر تمگورا یو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تر آگے و دے نمخ کے رہتے ہو ہاں دا رہتے بیارتے ہو بلٹکی ہوئے. اگا مشہور واقعہ دا حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صلی یو حصہ اسد الغابہ کے امشتا دے. نبی علیہ السلام تکینا استو دیر غریب فقیرو ذکر غریب یو لنگو بس دے کمیس پدے چی بندہ کم صادر ہوئی اغیم نو. کتابوں نے لکھی دے سعد نم دیر نمون دی، کتابوں نے لکھی چی ظاہر کے تورمو دانیم وی پہ مخیم دا سے خشتنو کلنو شونڈے مغٹے غٹے وے پوزے بل شانتے وا خصوص اللہ پیدا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا چکے ناس پہ جڑا شو او دے جڑا دوران کے فریاد کئی اللہ رسولہ
ما به جنت ځان ته پرېږدي، ما به د جنت حورې ځان ته پرېږدي، ما به الله قبول کړي ځان ته به مې پرېږدي. سعد ولې څه چلو شو؟ الله رسوله ما نه خو دلته خلک نفرت کوي، ډوډۍ را سره یو ځای څوک نه خوري، ناسته را سره یو ځای څوک نه کوي، لاس څوک یو نه را کوي، چې کوم جام باندې اوبه وڅښم په هغې څوک اوبه نه څښي. ما نه خلک دلته نفرت کوي. وړله مې دا ګیله راله چې الله دا شکل خو تا را کړی دی او دنیا مخلوق ما سره نه کینی، نفرت کوي، نو کیدای شي قیامت پر ورځ خدای پاک هم رانه نفرت ونه کړي. جنت حورې مو وایي چې دا مونږ نه دی پکار، جنت هم وایي چې دا مه رالیږه، دا خو بل شان شکل دی، او خدای مو وایي چې لرې کوه دا اور ته وغورځوئ. نبی علیہ السلام خو په صحابو خفه کېده، وی ساده وی زما د پاک ذات قسم چې ما د ما ساده هغه په لاس کې ده، که تا زما او د الله تابعداري وکړه نو خدای به دې قبول کړي جنت او د جنت حورې، او که زما او د الله تابعداري دې ونه کړه جنت دې ځان ته نه پرېږدي، جنت حورې دې نه پرېږدي او خدای به دې پرېږدي. چل څه شوی دی؟ وی صاحب خلک نفرت کوي را اوبه را سره ډوډۍ څوک یو ځای نه خوري، څوک لور خور هم نه را کوي. نبی علیہ السلام خو پېښ شو، واده ته د شوق کېږي، ویاو دله انتظام کوم. الله رسول ته د واده انتظام کې ما سره په یو جام څوک اوبه نه څښي، لور به څوک څنګه را کړي؟ صبر کوه. یو صحابي په صحابو کې عمرو ابن وهب رضی الله تعالی عنہ، د هغه لور پیغله وه او حضور پاک له چې چا به لور پیغله شو نو ال به ورته ووي، نو چې هلک به بالغ و نو بس زر به ورې نکاح وکړه. شکل بل شان دی، پوزه، غوږونه، شونډې، سترګې، او یوازې شکل نه، غټ غټ داغونه دي پې، دانې دي پې. خدای د ما لور به د سره څنګه ګزاره کوي؟ دا حضور پاک را لېږلی دی. ورېږه صبر کوه. ښځې سره یې مشوره وکړه، وی ډېره ښه چې نبي علیه السلام را لېږلی دی. وی نه هلک لږ غوندې وګوره، چې چاوندې کې وکتل هغې باندې ځان له وارخطی را. خدای اوس پیغمبر مبارک هم نشو خفه کولی، او دا خو د جینۍ د واده قابل د سره به زمونږ لور خور جون سنګ تېری لور یاره به داسې وکړه څه طریقې سره دی واپس کا او لاړ شه حضور پاک ته به مونږ فریاد وکړو چې زمونږ لور له بل څوک وګوري، د سره زمونږ لور ګزاره نشي کولی. غریب واپس کا، لور یې په کور کې دننه دا خبرې واورېدې. مورې څه باس دی؟ وی دا بچې تالی او رشته نبی علیہ السلام را لېږلې وه خو مونږ واپس کړه. ولې مو واپس کړه مورې؟ نو بچې هغه تا هغه سره جور نشي تېرولی، ته چل دی پکې. نو د هغه تک تور دی، غریبي خو یې په خپل ځای دی، یو لږ غریبوالی دی، سپلی هم نشته، څادر هم نشته، او رنګ هم تور دی، او وجود هم بل شانتی دی، شکل هم بدل، دانې هم دی پې. نو مونږ وایو چې ته ورسره ګزاره نشي کولی، همو واپس کړه، هغه له دې بل څوک وګوري او تا له بل څوک پیدا کړي. جنۍ ورته وي اله مورې شابه شابه زر یې واپس کې، شابه شابه یا لورې ته ورته وګورئ نه ګورم ورته. قسم په خدای چې د کم خاون انتخاب ما له د دواړو جهانو سردار کړی دی، اما له د ډېرو ښکلو ښکلو خاوندانو نه ښکلی دی. زه ورسره ژوند تېروم چې رسول الله مبارک مال یو خاوند ګوري او تاسو یې واپس کوئ. هلاله شابه شابه بچې مونږ خو ستا دپاره وې، مونږ خو د پیغمبر مبارک نه قربان. سړی واپس کوي، بس شو کار. راغی نبی علیہ السلام ته لوی صاحب کار وشو، وی مهر به ورکې. وی مهر څه ته وایي؟ واده کې او مهر نه پېژنې، ښځې له به څه شی ورکوي؟ وی صاحب ما سره څه دي؟ نو نبی علیہ السلام هم د صحابو دپاره داسې و لکه پلار د بچو دپاره. درې صحابې ورته وښول، حضرت عبدالرحمن ابن عوف، حضرت عثمان، غالبا حضرت علی. وی دی له ورشه او ما ورته یاد کا چې دله پیسې درکړي 200 درهم. یو صحابي سره 2 کور و، وی دا یو کور روزګار دی که نه؟ وی دا رده شو، وی سیف شو، کور هم شو. 600 درهم یې راوړل، ورته حضور پاک وی دا 200 دی پلو پورې وتړه، دا یې د ښځې مهر شو، او دا 400 باندې لاړ شه ځان لم جوړه جامې واله، ښځې لم واله، او دا کور چې کم سامان مامان یې غم واله چې واده دله وکړو. غریب خوشحاله شو، 200 درهم یې جدا کړل، پلو پورې وتړل، دا مې د ښځې مهر، او زم چې په 400 د واده سامان والم، او کور له لرګي مرګي او لوښې موښې والم. چې وخت دکان ته او بازار ته لاړ نو یو اواز یې واورېد،
یو منادی دی آواز کوي خدای مبخا حضور پاک پلان کې علاقې ته جهاد لاله که چا سره سامان جنگ خپلی ځکه بیت المال کې نشته او د نبی علیہ السلام سره تلل غواړي نو تیار دي شي دا اورېدل لږ یو پټې غلی شو ثاني ولی شو خدای تاسو شو سړی بیا आवाज وکړ نه ماما ډنګېږي خدای مبخه حضور پاک جهاد لاله پلان کې علاقې ته خو که چا سره د جنگ سامان خپلنی نه دي او که خپلی نو د پیغمبر مرګرتیا دی وکړي بس راکوس شو چې درېم آواز یې واورېده نو بس فیصله یې بدله کړه نبی علیہ السلام به د تورو په منځ کې د دشمن کافرو په منځ کې او سعد به ښځې سره پروت دی لاړ دکان نه کوز شو ځان له اس واغېست په پیسو او توره یې واغېسته او یو نقاب روبن یې راواغېسته او په هغې یې دا مخ وتړو صرف سترګې ښکاره کړې باقي ځان پټ او پاسې په خپه واړو له پوندې یې ورکړو د جهاد میدان ته ورورسېد او اتفاق ته ګوره داسې وخت کې ورسېد چې جنگ شروع دی د خدان لس مخ تړلی صرف سترګې ښکاري او تور او اسو سره دی جذبې سره جنګېږي د دنیا کافرانې مردار کړل داسې پرې یې وغورځولې او صحابه حیران دي چې دا سړی څوک دی یو د یو نه تپوس کي بند دا څوک دی بل د بل نه تپوس کي څوک یې نه پېژني هغې به دا ګمان وکړو چې دا چېرته نو مسلم دی نوی مسلمان دی اوس راغلی جنګ کوي حضور پاک دی او صحابي ورغې او د خوشحالۍ نه وي الله رسوله یو سړی راغلی دی خو نو مسلم دی مونږ یې نه پېژنو او مخ یې تړلی دی صرف سترګې ښکاري ریلوې مجاهد دی صاحب بلا جهاد یې وکړه بلا کافران یې مردار کړل وی کم یو دی دغه وخت کې د په یو کافر باندې لاس اوچت کړی غزار یې کو نو دا څادر یې د لاس نه ښکته شوی د لاس یې ښکارېده وی هغه مخامخ لاس چې ښکاري د چې حضور پاک وکتل وی دا خو هغه تور لاس دی نه خو هغه دانو والا لاس ښکارېږي اوهو دا خو سعد دی دغه جوړ واده ما په واده له ولېږه چې سامان د واده والا د جوړ په هغې د سامان جنګ اخېستی دی تاسو ورشئ تپوس ته وکړئ حضرت علی صاحب ورمنډه کړې هلکه د سعد حضور پاک وي تپوس ته وکړه بیا خو جواب خامخا به ورکو سر یې وړکو سعد نبی علیہ السلام له راغی الله رسول هم هغه دی هغه هر څه یې پرېښودل لکه حضرت حنظله رضی الله عنه چې دی هر څه یې پرېښودل او دې پسې راغی دې وخت کې جنګ کې مړی کېږي نو یو کافر سره په غزار شو هغه ووو چې وی وو اسې مو لګېد او دا غریب مو لګېد اسې هلته پرېوته او دې بل طرف ته پرېوته او د وینو دا لښتې ته روان شو خاورو کې لیت پیت قسم دې حضور پاک ورمنډه کړې او چې ورغې دې یې راوچت کړه او دقسې دې سینې پورې جوخت ونیو دې غریب خو د سکت نه دی په توره والې شوي دي وینې ته روانې دي شوړ پوړ دی او حضور پاک په خپل مبارک لاس ته خاورې وینې پاکوي په خپل مبارک صادر ته خاورې وینې پاکوي او دې سینې پورې جوخت نیولې دی دقسې او دې هغه وخت کې اواز کوي الله رسوله جنت به میدان ته پرېږدي الله رسوله خدای به میدان ته پرېږدي الله رسوله د جنت حورې به مې قبول کړي ځان ته به مې پرېږدي او رسول الله مبارک پته سوی اے سعده زما دې په هغه ذات قسمی کې زما ستا د چا په لار کې ده د خدای په دربار کې به دله زه ګوی کوم تا به خدای م ځان ته قبول کړي جنت به دې م ځان ته پرېږدي جنت حورې به دې م ځان ته پرېږدي دا خبرې حضور پاک وکړې او دې زړه ته یې داسې کلکه رانیولې دی او دې کې دې غریب نه د حضور پاک په غیږ کې ساه لاړه غیږ کې دې ساه لاړه زه ویمه ویم داسې به څوک ما ته ثابت نه کي یو صحابي یو مشر صحابي چې د هغه نه سا د حضور پاک په غیږ کې وتی د خپلو بچو د یو نوسي سایې ته غیږ کې وتی ده د حضرت زینب د څه ورته ویل کېږي د بچي یا څوک ابراهیم هم یاد دی خو پردو کې چا څوک نشي ثابتولی دا ولې د دې غریب پړه کې دا پرته وه چې ما له خو خدای شکل را کړی دی او ما نه خلک د دې شکل د وجې نفرت کوي
الله وتخولا چې غم مکوا صاحب دنه پدا سے غیږ کې وباسم چې د عرش لاندې بداغې نه بهترینه غیږه بلنی ځن کدن باندې پدا سے غیږه کې چې داغې نه بهترینه غیږه وبلنی او داسې شخصیت باندې ځن کدن کې قبلې کې داغه نه لوی شخصیت ببلنی او داسې شخصیت باندې باندې دا خوره او دا وینې پاکوم چې داغه نه بهترین شخصیت ببلنی ارمان باندې راجو چې حضور پاک دا خبر وکړه نو دې کې او خندل او مخې بل طرف ته واړه او صحابو ته راشه دارور موچت کې داواله نو حضور پاک غمجن او هغه وخت سره غږونه کړ صحابو دې اوچت کړ نو وروسته ته چاته پوسو کړ الله رسول دا خو د خندا مقام نو چې تو خندل او دا مخ دې بل طرف ته ولې واړه واقعي د خندا مقام نو خو چې ما قسم وخوړه چې زه به د لګوي کوم الله دا ما قسم رښتونی کو ما یو حور ولیدله د جنت نه را روانه و زما د حوض کوثر وبې دله رازغلولې کرکه به نه کېده مسلمان او مال ته به نه پسخېږي د مسلمان لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منه زهرة الحياة الدنيا دا پردو بنگلو ته مګوره امو چې د غټه بنگله د خدای ته وخت مالې ورکړي او د بلډینګانو ته مګوره د دنیا د ډول ډالتا چې خدای وای ما سره کم شی دی بدر کوم ابد دین ډیر بهتري امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وزل پلار روان یو سپیو ډیر بد شکل و ډیر بد شکل و نو امام صاحب ته نفرت وکړو او دا ښه شکل د دې سپی وته گویا شو یا په زبان قال یا په زبان حال اسپی وته گویا شو سوي او امام صاحب تیر وته ما پورې خان دے دا شکل ما ځان له جوړ کړی دی کدا مال الله را کړی دی اوهو که زما اختیار وي نو ما بدن سپی جوړو یره واقعي چې یو بلډینګ چا جوړ کو خلک بلډینګ صفت کوي دا هغه جوړون کې ګلکار صفتی او چې یو بلډینګ خاوي نو خلک چې داغه بد وای نو دا د خختو بد نه د چاس بد دي او چې چاله د پیغور ورک حضور پاک فرمایي د ترمذی شریف حدیث ته چې قیامت الب امر چې دغه شی در کې خدای پیدا کی چې پکم دی بل پیغور ورک سترګې نشته خو خدای ته غشته دي یا وای نشته نو خدای ته غشته رنگ یې تور دی نو خدای ور کړی دی سترګې کږي دي نو خدای کږي کړی دی قدې لنډې دي نو خدای لنډې کړی دی قدې وګد دي نو خدای پیدا کړی دی نو ته د خدای په کارونو کې ګوتې ولې وې ولې الله نه پوي دسه نو یو بد مسلمان ایبونه نه راو باسي که فاسق فاجر دی نو ورشه پوهه که چې دا کار مکوا او که غلط عقیده او عمل او اخلاق خوريږي په خلکو کې نو به خلکو ته غلط عقیده عمل اخلاق او خای چې خلک ته ځان وساتي ایبونه باندې راو باسي قاطعا په الله خپکیږي ظاهر ډول ډال تم ګور جنې بډېره خشتاو کې خپل به ظاهر ډول ډال بډېر مزیداری خدانه بغولي سبب کې دنه به بی دیني دنه به بے پردی وي دنه به بدعملي سپکه او که ظاهر ډول ډال خني او دنه پکې ایمان او اخلاق پکې وي منس کوي کور دې پیرانا ده د دینه بهتره بل نشته جنې دې الک لور کا ولک ظاهر کې ډېر خشتر ډېر خپل دي خو بی دینه دي بد اخلاق دي بلا ور پسې ولا او که ظاهر کې ډول ډال نشته خو دنه پکې دین شته ایمان شته دا ټول نه بهتره خبره یو بزرگ یو دغه مرید او په خواخ به داخل کو وینځ ساتلی او وینځ دیوا دې بزرگ چې مرید تو کتل یو ردی دی وینځ تو کتل وینځ لري رخ کولې و لري خشتا و نو بس دې په عاشق وند شو هغه تاسو په بلا وړیدو وینځ خو زمو وینځ راو دا خو د په نظر کې وته ګوري او وینځ ته ورګو علاج یې پکار دی هغه دارو ورکل د دستونو
یو خاص ځای ورته خو هلته به ودسماتی متیا دې باغه ټټی کې کې بل ځای به نه کې وینځه غریبه لاړه خو چې سوره دې تېرې کړه وجود یې بل شان شو دستونه پې ولګېدل وجود یې هغسې پاتې نه شو څښا شو چې پړ شو بین به ته مرید لار کې ناست وي وینځې ورشه په ده ورشه خوا کې ورسره تېره شه لاسم وله ورکه او بیا ما ته ووایه چې دې څه وایي او وینځه وایي خوا کې ورلم چې داسې ودې رانه مخ بل طرف ته واړه راته یې وکتل و چې ما ته یې وکتل بل خوا ما وله لاس ورکړ دې کې راکړه خو چې څښا بینده نه ځي بیختې وته ځان نینځې دی څښا مخ ته دې وګوره څښا بینده نه ځي پیر صاحب چې هغه دغه مرید وینځې تاله وي دا چلې وګو اواز کې ورته راشه وي دا ولې دی دې نفرت وکړ ولې دا دې کدې ولې ورکړه یا څښا شکل ته وګوره پین تیزي یا بل خو چې په لاره تلن وکتل دی وته نظر دې ترې ناړو وي هغه بل شان وه زما هغه په بل نظر مې کتل وه ښایسته وه ښکلې وه وي همغه شی دی که وي داسې کار دی ته لږ غوندې ورشه ټټۍ ته د دې هغه دسمات یې ورته غلی ورشه لږ غوندې وګوره څه دي چې لاړ پوده یې پټه کړه هغې چې کوم دستونه کړي وو هغې نه پوده پټه وي پوده ولې پټه وي ته خو جیګن دی وي نه ستا عشق په دغه شي و ته په دې عاشق وې چې دی په ګېډه کې پروت و نو دې مینه ورسره کوله چې دا تې ووته نو دیکې یې ورکې عشق دی د دې نه دی عشق دی د دغه ګن دی واقعي زما وروڼو مونږه ظاهر حضرت او ګورې بعضې وخت کې دا حسن د مصیبت ذریعه هم وګرځي د یوسف علیه السلام څونه حسن و که دا حسن یې نه وي کوي ته به غورځېدلی د حسن د وجې به سره د مور او پلار مینه ډېره وه نورونو ځکه کوي ته وغورځي او که دا حسن یې نه وي جیل کې به و د هغه حسن د وجې نه د زلیخې په دام کې ګرفتار شو جیل ته لاړ حسن په دنیا کې هم ګورې د مصیبت ذریعه ګرځي اول نمبر چې خلک د قبرونو نه پاسي چاته به خپل عملنامه په ښي لاس کې میلو شي او چاته به خپل عملنامه په ګس لاس کې میلو شي او چاته به د شاره طرف نه راځي الله دې موږ له په ښي لاس کې راکړي د چا سر به لاندې خپې به یې پورته الله د چا به سپېمو کې زنځیر واچي پړ مخې به یې راکاږي څوک به د سپو په شکل او څوک به د خنزیرانو په شکل د هغې نه پس به څه کېږي د هغې نه پس به د هر پیغمبر حوض دی زموږ د ښکلي پیغمبر د حوض نوم کوثر دی کوثر نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته وی صحابو ته وی زه به په حوض کوثر ستاسو انتظار کوم او حوض کوثر څومره دی حضور پاک وی خپل امت له به له دې نه اوبه ورکوم او اوبې د شاتو نه خوږې دي د پیو نه سپینې دي او د اورې نه یخې دي او چې چام د اوبو څکلې ابدالابد پورې به تږي نه شي دا به زه ورکوم دا اوبه او چې په هغې په غاړه کوم لوښي پراته دي چې خلک پکې اوبه څکي هغه د اسمان د ستورو نه هم ډېر د حوض کوثر د اوبو نه پس بیا به حساب کتاب به شروع شي ډېر ګران دی تله به ولګي رب العالمین به په خپله د دې نګراني کوي جبریل علیه السلام به ولاړي اسرائیل علیه السلام به ولاړي کرام الکاتبین فرشتې چې چا زمونږ نیکي او بدي لیکلې ده دا به ټولې ولاړې به آدم علیه السلام به ټولو بچو ته ولاړې الله به ورته اواز کوي یا آدمو آدمه هم پاسه نو پا بس هغه سخته ورځ ده شابه بچو سره د حساب کوم راشه ودرېږه او چې د کم پیغمبر امت سره حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به هم ولاړې حضور پاک وی ډېره سخته ورځ ده عایشه بیبي تپوس کوي د نبي علیه السلام نه د الله رسوله کم ځای به دې ګورم ځکه هغه ورځ باندې به تا پسې زه ګرځم زه به تا کم ځای ګورم وایي عایشې دریو ځایونو کې به زه یم دې نه به نه خطا کېږم دلته مې ګوره یو چې زما امت سره حساب کتاب کېږي تلې سره به ولاړې سخته ورځ ده او دویم حوض کوثر په غاړه مې او دریم به کم ځای مه چې کله امت زما په پل سویرات په پل تېرېږي نو هلته به ورته ولاړې
نو خدای دې موږ د حضور پاک صحیح امتیان کې ګور چې صحیح امتیان شو. دا سخت خطرناک رواز لومبی حساب کتاب بچا سره کیږي زمونږ د حضور پاک امت سره. نبی علیہ السلام فرمایي مونږ اخر کې راغلیو په حساب کتاب به مونږ سره ټول نه مخ کې کیږي او جنت ته به هم د ټولو نه مخکې مونږ داخلېږو. وی په پولیس فرات چې پورې ځو زه به د جنت حلقه هغه کړی وي په دروازه کې به وټنګو نو دننه نو فرشته آواز راکړي څوک یې نو زه به ورته خپل نوم والم چې زه محمد و امته صلی الله علیه وسلم چې محمد او د هغه امت دی. نو یې فوراً به دروازه کولو کې او یې راته به وایي چې بکه امرتو هم ستا متعلق ما ته د الله نه اډر شوی دی چې لومبې دی راشي داخل شي وردن نشي نو بیا به نور خلک ورپرېږدي. حالانکه آدم علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، شعیب علیه السلام، ایوب علیه السلام، یونس علیه السلام دا ټول زموږ نه مخکې تیر شوي او هغه پیغمبران او امتونه به زموږ نه وروستو جنت ته ځي. موږ به مخکې ځو الحمدلله. تله څومره ده چې حساب کتاب پې کوي. نو حضرت داود علیه السلام یو ځل د الله نه تپوس وکړ وی الله دا تله راته وښایه. نو الله ورته تله وښوله نو چې ویې ښوله نو بېهوشه پرېوت. نو چې کله هوش کې راغی نو جړلې. نو څه وایي وی یا الله هغه خو دومره غټه وه که دا اوه اسمانونه او اوه ځمکې پکې واچې نو په یو پوټیني ګوټ کې به یې ځای شي. نو خدای دا به زمونږ په عمل څنګه ډکېږي. رب العالمین ورته وفرمیل ای داوده چې زه وغواړم نو په یو کجوره یم ډکولی شم. حدیث پاک کې راځي چې څوک د خدای د رضا دپاره یوه کجوره خیراتي ورکړي نو دا به الله د احد د غر عمره غټه کړي. خو چې اخلاص پکې څومره ډېرې خیرات صدقه چې کوې د زړه د اخلاص نه کوې دې کې اخلاص ډېر زیات دي نو د هغې برکتونه او فایدې بیا ډېرې زیات دي. نو ثقیلتان فی المیزان او لومبي حساب یو حدیث کې راځي وین کان فیه کلاما او بهر کې چې حضور پاک ته امت سره حساب کتاب کېږي نو وی پیغمبر مبارک ته به الله آواز وکړي چې یو کس به خپله را مخکې کړه شروع کوم. شروع به کله کېږي خو ډېره ګرانه خبره. نبی علیہ السلام به پریشانه دی وخت چې خدای زه څوک ور مخکې کړم. حساب کتاب خو آسان کار نه دی. من نوقش عذب من حوسب عذب دا خو آسان کار نه دی. دا خو که الله پاک دنه ته به ما 100 کاله حجونه کړي دي او 100 کاله مې عمرې هم کړي دي او 100 کاله مې جهادونه هم کړي دي او 100 کاله مې روجې هم نیولې دي او خدای پاک وایي مړه دا سترګې خو ما در کړی دا پوزه لاس ما در کړی دا مینه د عبادت خو د ما پړه کې اچولې وه دا په خپو روح خو ما پیدا کړی وي که شل ګوټ لون لیمنې مې جوړ کړی تاسو کولی شو نو ته به خدای څه جواب ورکړي. نو بهر کیفو لومبي وی یو کس را مخکې کړ نبی اسلام به پریشان او حضور پاک فرمایي وی ښي طرف ته و ما سره حضرت ابوبکر ولاړ او ګس طرف ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما. دا دواړه د پیغمبر وزیران دي په دنیا کې او په آخرت کې. نو د حضرت ابوبکر لاس په ونیسه ابوبکر اور مخکې شه چې د حساب لومبې ستانه شروع شي او به چغې کې او په جړا شي چې خدای الله رسول داسې کې ما مکو دا عمر دی عثمان علی دا یو کس ور مخکې کا ولې دا خو لومبې امتحان دی او که پکې زه ناکام شوم استاد او متن بدنامي راله او زما غرق شو جاړي به چغې به وایي ما مخکې کوه او حضور پاک به هم دې وخت کې پریشانۍ جاړي به ابې د مټه نیسي چې نه تا نه شروع کوو ابه لاس راکاږي ما مخکې کوه دا طاقت ځان کې نه وینم. دی چې په دې جګړه وي او په دې جړاګانې وي د الله د طرف نه به یو اواز وشي ای محبوبه تا نه خفه کوم او تا دروغجن کومم نه. تا په دنیا کې نوم لومبې د ابوبکر اغشتی دی ابوبکر فی الجنه چې ابوبکر به جنت ته ځي. میرټ کې دا په اول نمبر
لومبي نوم د جنت د دا غشته دی. نو تا نه دروغ جن کوم دی د سر حساب نه کوم دی بی حساب بی کتاب جنت ته دی. دا لس کسه خو پکې دي دا مبشرین بالجنت، صحابه ټول مبشر بالجنت دي. او د دې لسو کسو نمونه نبی علیہ السلام په یو مجلس کې غشته دي. ابو بکر فی الجنه، ابو بکر به جنت ته دی. عمر فی الجنه، عمر جنتی دی. عثمان فی الجنه، عثمان جنتی دی. علی فی الجنه، علی جنتی دی. زبیر بن العوام فی الجنه، حضرت زبیر جنتی دی. سعد بن ابی وقاص فی الجنه، سعد بن ابی وقاص په جنت ته دی. عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف فی الجنه، عبد الرحمن بن عوف. سعید بن عمرو بن نفیل دی بم په جنت ته دی. طلحه بن عبد الله، طلحه بن عبد الله. دا لس کسان دا مبشرین، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، لس کسان دا نمونه په یو مجلس کې غشته دي. او یا زره کسان دا به بغیر د حساب او کتاب نه جنت ته دي. هغه الله ته پته چې هغه یا زره کسان به څوک بیا به عام حساب کتاب شروع شي. نو شروع کېدل خو به ګراني، خو چې کله شروع شي د دنیا د شپږو ګنټو په اندازه به ټولو سره حساب کتاب وشي. نیمه ورځ په تله کې درنې دي. دوه خبرې کم دي، سبحان الله وبحمده او بل دې سبحان الله العظیم. تاسو ته یاد دي که نه؟ چاته نی یادې کې ها سبحان الله وبحمده وایو سبحان الله العظیم. ها او د دې معنا څه ده؟ سبحان الله، الله د هر عیب نه پاک دی. تمره خپل معنا لري. دې لازمی معنا خدای پاک کې عیب نشته. مونږ کې عیبونه شته، مونږ له مرض راځي خدای بیماریږي نه. مونږ له مرګ راځي الله له مرګ نه راځي. مونږ له ټینشن پریشانی راځي الله له ټینشن پریشانی نه راځي. مونږ له خوب راځي خدای له خوب نه راځي. زه ډوډۍ ته وږی کېږم خدای وږی کېږي نه. زه تږی کېږم خدای له تنده نه راځي. زه خواهشاتو ته محتاج یم الله شهوت او خواهشاتو ته محتاج نه دی. زه خوب ته محتاج یم خدای خوب ته محتاج نه دی. زه بچو ته محتاج یم خدای بچو ته محتاج نه دی. زه مال ته محتاج یم الله مال ته محتاج نه دی. زه خیرنېږم خدای خیرنېږي نار وخت کلی خشته دی. ما باندې څخه بوی ځي الله نه بوی نه ځي ښکلی خوشبویه دی. چې څومره عیبونه دي د هغې نه خدای پاک پاک دی. وبحمده سمانا چې څومره ښکلي صفتونه دي دا ټول خدای له مناسب دي. علم خدای ډېر لوی عالم دی. د خدای عمره علم بل چا سره نشته. او خدای ډېر ښکلی دی، دا هم له ښکلي بل څوک نشته. مخلوق له حسن وقي په خپله به څومره ښکلی دی. ان الله جمیل یحب الجمال. خدای پاک د ډېر لوی قدرت او طاقت خاوند دی. یو ماشي له طاقت ورکړي، یو ماشي نه. دا چې کوم په دې ملک یو قسم ماشي راګړ شي بیا حکومت سره ملاج نه. ډینګي وایرس یو ماشي ګډ ماشي دی وردن نه که د نمرود پس پیمه کې او پې غر که غر کې نه که. د خدای لوی طاقت، د خدای لیدل داسې لیدل کوي چې په ځمکه کې دننه دا پوټي پوټي ذراتي قسم دې زمیندار دانې وغورځوي ورته یې راغونډې کا ورته پته نه لګي بیا. او خدای ته د دې تخمونو د نرو تخمونو هم پته ده. اوازونه اورېدل موږ نه اورو، د میږو اوازونه اوري، د ماشو اوازونه اورېدل، لیدل، علم، قدرت، طاقت د خدای ډېر لوی صفتونه. نو بحمده سمانا چې څومره ښکلي صفتونه دي دا ټول د خدای دي. خدای په ښکلي صفتونو موصوف دی. بیا وی سبحان الله دوه ځله دی پکې چې خدای پاک د هر عیب نه پاک دی. العظیم بیا وی عظیم ډېر لوی دی، په ذات کې هم لوی دی، په صفاتو کې هم لوی دی. د خدای په شان صفتونه د بل چا نشته. په افعالو کې هم همسر نه لري. د خدای په شان کارونه بل څوک نشي کولی. نو ګوره معنی خشته ده. او په دې خدای ډېر خوشحالېږي چې دا سبحان سبحان ورته وي. یو ځل بی فاطمه رضی الله تعالی عنها علي صاحب ورته وی فاطمې ته پیغمبر علیه السلام لمریان او غلامان راغلي دي، ورشه یو ته وغواړه. ځکه هغې به میچن په خپله تاوله دا جرن دی خو په مدینه منوره کې نه وي.
نه جرندې وې پکې او نه د بجلی ماشینونه او نه بجلی وه. نو خلکو په میچن باندې غنم وړول. زمونږ په دې وطن کې هم په خوار کور کره میچن وه، مونږ کره خپله په دې زوړ کور کې میچن وه، میچن به تاول. نو یو لاس یې غوټې شي د میچن د لاس، او مرنم کشره ونی اسبینه وه. نو په او بل دا چې استخ ګیام به چوله، او یو سرمن و پاغې به استک دروازه غیا چوله، او ما خام به هغه سرمن او سندله. نو علي چې به حضور او به فاطمه او پیود کېدل. نو ورشه یو مړی دل درک، نو تا سره به لګلاسو کی دا میچن به سره تا وای دی است بدل غیا چي، او یوازې اس غیا خو نه هغه غوجل او سټي غرزول خاصنه دا سپي بم کوي. بی فاطمه وای وی چې ورلم حضور پاک پاک کور کینو. عائشی بی ته مېل وی پیغمبر علیہ السلام چې کور تراغ نو بیا هغه وتعالو نو منکر نه وی چراغ قد اخذنا مزاج مونږ بلاستو علی اوزا مونږ پاسیدو یم پاسه. نو زمو د علی سے پدې میاس کې ناستا او په وګ دکړه. فاطمه بچی څنګه راغلې وی نو دا شرمې دغه ګیو نه حیا وپکې. نو علی سے وته وی د الله رسول دا ما در لګلې و، زه خبر شیم چې تعالی چا مریان را لګلې دي. نو مې دی له یو مړی ورکینو پدې بل غرات راشي. میچن پخپل تاوی لاسونو کې غوټې دي، جارو پخپل وی جامع ټول د خورونه ډکی شي، او دا غوجل غرزول د اس او دا خدمت. ای حضور پاک راته وی چې بچي فاطمه یو خشي د تنخیمه د دې نه خشي د خادم او د غلام نه، او خادم غلامان راغلي دي، او بچي د بدر د شهیدانو بچیستانه زیات مستحق دي، او د احد د شهیدانو بچیستانه زیات مستحق دي. نو ډېرې ښځې کونډې پاتې شوي دي په جهادونو کې، او بچي یتیمانان دي. نو بچي هغې له به ورکړو که حضور پاک کې چې کوم انصاف و. یو خشي راته نخیم اخشي څه دی ادا چې 33 کرته د مانځه نه پس سبحان الله وایه، وردا سبحان پکې راغی. 33 کرته الحمدلله وایه، او 34 کرته الله اکبر وایه. دا تخت د خادم نه تعالی د خدای په نزد ډېر غوره دی. څه مطلب؟ اوس خادم در کم ته په خوشاله شي، د دې اجر چې په قیامت کې تعالی خدای څومره درکوي د خادم نو په زیات حالت خوشاله وي. بیا شکر دې چې خادم نو او دا کلمات راته ښودلې شوي دي، ثواب یې ډېر دی. یا خادم که درکه موته ذات کې او څومره ثواب دی کېږي، د دې خبرو په وینا د خادم د آزادولو نه تعالی خدای زیات ثواب درکوي. یو 3 وجې نورې شته خو طالبانو سره تعلق لري. نو ګوره دې کې سبحان الله راغی، الحمدلله بحمدهم پکې راغی، او دا عظیم د الله اکبر معنا ورکوي. دا به وایو ښه. حضرت یوسف علیه السلام د زلیخې سره اوسېده، نو خو ښکلی حضور پاک وی نیم حسن خدای ورکړی، نو زلیخه پې مینه شوه. نو زلیخې وی یو جال یو په جوړوم چې داسې طریقه جوړه کړم چې دې زه په خپل لاس کې راګیر کړم او دا ګناه ته وباسم. نو د محلې ګڼې دروازې وې ټولې بندې کړې. دا ګورې څه منګړت قصې نه، دا قرآن شریف کې الله فرمایي وی مخ دې ډېر خشته دی، وی دا کې به چینجي کېږي او دوړېږي به. خو پوه شوه چې زما دې خبرو خو پسې اثر ونه کړي. اخیره کې ته مطالبه وکړه. قرآن شریف کې الله فرمایي وغلقت الابواب وقالت هیت لك راځه ومعاذ الله قال معاذ الله انه ربي احسن مثوایا. دما خدای نه امن غواړم د خدای په ذات ګناه وکړم، مالا خدای چې خپل شکل راکړو نو دا په ګناه کې استعمال کړم. دا خو خدای راکړو نو په دې خپل شکل چې الله یو نعمت راکړه، دا نعمت په د خدای دشمنی کې ولګو. څه کوم؟ دا خو لیونتوب. مال د خدای نعمت دی، د خدای تعالی زوس یو نعمت درکم او ته د ما دشمن لوړې د به خوشاله کم که خپکېږم خپکېږم. نو دا مال عزت شکل د خدای نعمت دی، چا راکړی دی؟ الله. نو دا به د خدای دشمنی کې استعمالوم که د خدای په رضا کې؟ په رضا کې. نو یوسف علیه السلام هغې وی سوال نه پیدا کېږي، دروازه مې جرنده کړې ده، ګناه به خامخا کې. یوسف علیه السلام منډې کړې، قصه مې کړې ده بهر کې چې منډې کړې دا ورپسې ده چې بار اوتل
چمن کې د زلیخې خاوند ناست دی او سره دنیا خلک کار روزګار نه راغلي چې کار روزګار نه راغلي دي. زلیخه خو شرمېده چې خدای حیا خو مې خاوند ته لاړ. نو زلیخه هوښیاره وه، فوراً الزام په یوسف ولګاو، وی دا د یوسف ما ته لاس راواچو، ما پسې رامنډه ووانه خو رانه وتښتېد. او خدای ورسره دا امداد وکړه چې په کومه دروازه به ته جرنده دروازه به ورته خدای کولاوله او نیغ بار ووت. یو پروتوکول ولا خدای دغه ځای م ورکړه، لکه پولیس فوج چې چاته دروازه کولاوي خپل افسر چې بار ووته. وی دا هغه غریب وي خدای لاس یې م راواچو، تېره هم تښتېدم او چورلټ ملزم هم زه شوم. ملزم وی دا دی ما ته لاس اچولی. یو ښځې سره ماشوم بچي و، د مور پیراول. وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وی د یوسف قمیص وګوره که مخې نشلیدلي نو دې دروغجن دی، ښځه رښتونې ده، ځکه دې پې ورته هغې ته ځان خلاصاو. او که شا نشلیدلي نو بیا دا ښځه دروغجنه ده، هغې را ټینګو دې ته تښتېده او دې رښتونی دی. نو که بل چا دا خبره کړې وې نو خلکو به نه ومنلې. او چې ماشوم وکړه د تی نو بس پته ولګېده د تی ماشوم له خو خدای دا ګویایي ورکړه. نو چې ویې کتل کمیس یې شا نشلیدلی، وی غلطي دې وکړه زلیخې، دا غلطي ټوله ستا ده. او یوسف ته وی بس په دې کاڼه کې ده. یوسف علیه السلام وروستو بیا خدای بادشاه که چې بادشاه شو علاقه کې قات راغلی نو خلک به راتلل او غلبه یې غوښتله. قرآن شریف کې ذکر شته. نو یو هلک راغی حضرت یوسف علیه السلام ته وی ما له غله را، نو چټې وله ولیکه لکه دا کنټرول یو افسر یې غه لیکل کوي، ورغې غله یې وړه. دا هلک په دویمه درېیمه بیا راغی ما له غله را، بیا وله چټ ولیکه ورې وړه. دا هلک بیا راغی یوسف علیه السلام ورته ویل لکه دا خو د کنټرول غله ده او دا خو موږ په قدر د حاجت ورکوو چې چاته تکلیف او ضرورت وي ته روزانه راسې وړئ څه کې. هغه هلک ورته وایي یوسف بادشاه سلامت ولیکه او که راله نه لیکې او تعارف مې رسره وکړه ځان مې راته وښه ګورې دا ټول سټور به راله راکوې بیا. دا ته څه وې تعارف وکړه ته څوک یې؟ ټول سټور د ټولې دنیا مخلوق غریبانان خلک کونډې یتیمان تاله څنګه ولیکم؟ وی که مې ځان وښو ټول به اوس راکې. ته څوک یې؟ هلکه زما غرونو کې څه څوک یې؟ وی زه څوک یم؟ وی زه هغه ماشوم یم چې د مور سینه مې پرېښوده او تاله مې صفی کړې ده. هغه ماشوم هم هغه وخت ماشوم هم غټ شي هغه دونه ښه مې د سره کړي دي وایه اوس. یوسف علیه السلام قلم ور وغورځو، وی ځان له ولیکه چې څومره غله لیکې. الله فوراً جبریل علیه السلام راولېږه، وی دا خو دې غلطي وکړه، که دې ځان پسې دا ټول سټور لیکي دا غریبانان به څه کوي؟ دا دې څه وکړل؟ وی الله زما صفۍ یې به پیش کړې ده، که ده دا چل نه وی کړی دی ماشوم نو بیا خو زما تبعی به شوې وه. ځکه کوم انسان چې بل ته د دین دعوت ورکوي او د هغه په جامه داغ راشي د هغه خبره څوک نه مني. بیا دغه پیغمبر هم دا خو غټ داغ و، خلکو به وایي ښه مونږ ته یو څه ویل ته کې بل څه، دا خو به زما تبعی راغلی وه، ده زما صفۍ کړې ده ځکه مې قلم ورکړه. رب العالمین وفرمیل ای یوسفه چې کوم سړی زما صفۍ بیانوي نو قیامت په ورځ به قلم ورنکم چې کوم جنت ته خوښي ځان پسې لیکه. سبحان الله دا خدای صفی ده. دا سمانا سبحان الله. خدای یهودیان وی عزیر د زوی دی، مونږ وایو نه ستا زوی نشته. عیسایان وی عیسی د زوی دی، مونږ وایو ستا زوی نشته. د مکې مشرکان دی وی فرشتې د خدای لونه دي، مونږ وایو د خدای نه زوی تاجسته او نه لونو تاجسته. پوهېږې په خبره؟ نو دا به وایې ښه څنګه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. خدای معنا باندې پوه شوې؟ سبحان الله خدای دا عیب نه پاک دی، وبحمده څومره ښکلي صفتونه ټول خدای کې شته. بیا وی سبحان الله الله دا عیب نه پاک دی، العظیم خدای ډېر لوی دی. نو په معنی ځان پوه کې که پوه نه شوې خپل جومات کې د امام صاحب نه معنی زده کې معنی سره چې وایې نو فایده به ډېرې. دا یوه. دویم هر فرض مانځه هر مونځ پسې چې سنت کلو کې 3 کرته سبحان الله، 3 کرته الحمدلله او 4 کرته الله اکبر وایي به کنه ان شاء الله. او چې کله ود کېږي دا به وایي، دا ود کېږي. نو ګوره هر مانځه پسې سل شو، نو 5 منځونو پسې سو شو 500.
او چې د شپې د کېږي سلغه چوسو شو 600 نو په لاسو کې چې ضرب ورکې سوتي جوړ شي 600 نو د 600 ګناهونو کار خو دې پدې وشو آی به ان شاء الله او لکه درود شریف په سره وایي ځکه درود شریف کې برکات ډیر زیات دي او سره وایي دا د حضور پاک د خلی خبره وا ابو هريره ته کړی و ابو هريره خپل شاګرد تا هغه خپل تا مونږ ته د خپل استادانو په زیره رسیدله او ما تاسو ته وکړه ورون زمونږ په ترمذی شریف کې یو باب تیر شو یره ډیر بزله خپه شو دا بابو طریقت النبی صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر علیه السلام نه رستو صفاتیو چې هغه وارثانو تقسیم کړل څه شی پاتې نو ما طالبانو ته وی مې دوه خبرې یو خو حضور پاک فرمایلا نورس زمونږ نه به میراث نه منتقل کیږي د پیغمبر مال به وارثان نه تقسیمای ما ترکنا صدقه زمونږ نه چې رستو صفاتې شو هغه د بیت المال صدقه ده یو خو پیغمبر پابندی لګولې ده چې د ما مال به بچو ته وارثانو ته لونو ته خذو ته بالکل نه پاتې کیږي تربورانو ته دا د بیت المال او ما وی دویم تاسو ګوره چې د رسول الله مبارک غوندې عظیم شخصیت داغه غوندې لوی حیثیت والا شخصیت داغه نه پاتې سو نه ته زمکه پاتې ده نه ته جیدات پاتې ده څه پاتې دي چې سپاتیو نو هغه صحابه ځان سره سنبال کړي د برکت لپاره یو ته کندول پاتیو کندول جام د لرګي جام او هغه مات شویو نو د پتار باندې تړلیو د سپینو زرو پتار لکه په خوا بدلته دا جامونه مات شو نو سړی به په دې کوڅو کې ګرځیده نو ابه ټانکا کول پیاله به هم ګنډلې او ټانکا کولې به نو د لرګي جام ام ټانکا الله بلته سپاتې دي بلته سپلې پاتې دي یو جوړه کېړې ته پاتې دي ام حضرت انس سره وي برکت ته پاره او خلکو ته به خولې وې دا زما د محبوب پیغمبر سپلې دوه ګوتمې پکې دا ګروت کې چې ورکې نه یو سپلې پاتې شي یو دوه ته صادره پاتې دي ته صادرونو عائشې بي خلکو ته خول وې دا هغه صادر دي چې دې کې د ما د محبوب روح قبض شوی او اسینګ صادرونو غټ ډبل او ټوټه وته لګېدل نه ته واسکټ پاتې دي نه ته بنین پاتې دي د قصیدونو د حضور پاک نه پاتې دي یو قچره پاتې و قچره دا ول د الی بادشاہ په تحفه کې را لېګلې و او چې حضور پاک وفات شو قچره څه شو اچھا واغشتا اغه نه غلاړه او په مدینه منوره کې یو کوي کې ځان ورغورځ سره ښکته کو په پات د دوارو جهانو د سردار نه پس په ما سوک سور لیکي یو ته زغره پاتې ده چې جنگ کې بندا چي اغه زغره سشوا الله اکبر اغه یو يهودي سره په اوربشو کې غاڼه کړو خپل بیبيانو له ته قرض ور بشراوړي د ازغر ځان سره کېدا چې بیا پیسې در نه کم دان لبه خیر دې خرڅ سکے نو قرض یې ته ور بشراوړي تور بل صحابي سره پاتې د سر د ویخته مبارک کې سره اخره لیدي هغه صحابه سره پاتې یو ګوته پاتې و مہر به په لگاو هغه حضرت ابوبکر واغشته مہر د پاره استعمالو نو د حضور پاک نه څه پاتې دي دی مرض وفات کې عائشہ صدیقه ته وی عائشہ وی دری کې هغه سره در چاروړو پراته دي وی دې سکړل وی سه پراته دي وی خیرات کا الک په دې نه خوشاله کې چې دما خد خپل کالی واچي دما خد خشته خپل والے واچي امیل واچي بنگړي واچي نه خوشاله هغه خیرات کا نو چې بهوش شو چې هوش کې راغی عائشہ وی غزر سره دې سوکل وی دا الله رسول تاخ کې پراته دي وی تا تمانه وی چې خیرات کا الله شابه بیا بهوش شو چې بیا په هوش کې راغی وی عائشہ غزر دې سکړل وی دا الله رسول پراته دي تا تمانه وی دا الله رسول ستانه پاسې دي نشم تعالی می ډډه درکړې ده تعالی تکلیف ته پاسې دي نشم بی عائشہ زر پاسه خیرات کا صد خیال دے پا پیغمبر یہ دے خدای لذیو کور کے دے سر زر پراتی
عجیبه جون، عجیبه زندگی. او هغه شخصیت چې په ټول مخلوق کې خدای ته نیازبین، په ټول مخلوق کې خدای ته خوښ، په ټول مخلوق کې خدای ته مقرب. ودایت ما ته ښه معلومو، و دې کې مې دا غرض و چې دې به ما کور ته بوځي، ما ته به وګوري، کور ته به بوځي نو یو نوړی روډۍ به راباندې وکړي. سوال خو نه شم کول. نیغ تېر شو اسېمونه. بیا حضرت عمر را تېر شو، هغه له مې اواز ورکړه، عمره د یو آیت راته وښایه. وی ښه راله راته، دی به ما ته وګوري، عرفم ده او د ما د شکل رنګ ته وګوري چې دا سړی خو د پاسېدو نه دي دومره وږی دی، کور ته به مې بوځي ډوډۍ به راباندې وخوري. وی هم تېر شو. څه ونغې که را لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم را چې ما ته وکتل، وی ابو هریره، ما وی راځه د یو بیبي کور ته یې بوتلم. چې هلته وردن نه شو، نو بیبي نه یې تپوس وکړو څه شته؟ هغې ورته یو ګاونډی یو جام پی راوړی دی. وی ما ته ابو هریره ورشه او صفه ده جومات کې یو چبوتره وته، طالبان به پکې حضور پاک ته ناست و، دین به یې تېز زده کړه. صحابه ورشه او صفه کې چې څومره ملګري دي ټولو ته اواز کوي چې تاسو د پیغمبر مبارک میلمانه یې. یاره ویله کې ګیله من شو. وی ما وی چې خدای دا یو جام او صفه کې خو او یو نه 300 پورې کسان ناست دي، دا به د هغوی څنګه کېږي؟ او بیا په دې پویم چې د حضور پاک عادت ده چې چا به ویش کوه، هغه به اخره کې شی خوړه، نو په ما خو به ویشي، نو چې په مې ویشي زه خو به اخره کې څکمه، نو دې کې به څه پاتې؟ خو یاره وی د پیغمبر د خبرې د منلو نه بل چاره مې نه وه چې راته یې اواز کا. وی لاړم صفې والا ته مې اواز کا چې راشئ د حضور پاک میلمانه یې. وی ټول رالل، وی چې رالل وی حلقه جوړه کې ټول کېناستل. وی ما ته یې ورکه ښي طرف نه شروع کا، یو له مې جام ورکه، خو ډېر ګیله من وم چې د خدای پیغمبره اوږې خوځېمه د ګرځېدو نیمه، او دا خو زما یوازې نه کېږي، زما تابوس کړو دا دومره خلک دي چې راوغوښتل. وی ښي طرف والا شروع کړه او وی ویسکل، جام یې راکه، وی بل له ورکه، وی بل اوسکل، وی جام یې ماله راکه. وی پیغمبر مبارک به پکې اواز کو چې ښه د مړې خېټې څکې. مې که دا خبره د مړې خېټې خو ابو هریره غرق دی، هغه ته کم ځای پاتې کېږي. یو له مې ورکو، یو له ټول پې ماړه شو، جام کې قصې پې پاتې کېږي. وی ما ته وی ارینی ما ته وښایه، وی جام ورکړ، حضور پاک دی لاس کې داسې ونیوه. وی ما ته ابو هریره یو زه پاتې یم یو ته پاتې، دا خو ماړه شو، انته وسکه. وی ما وسکل، وی چې مې وسکل، وی اشرب نور وسکه، وی نور مې مسکل، وی اشرب نور مسکه، وی نور مې مسکل، وی بیا وی چې اشرب نور وسکه، وی مې والله لا اجد له مسلکا، قسم په خدای که ځای شته چې پکې ورواړوم، یو رګ نشته، ټوله خېټه ډکه شوه. وی ښه مال یې راکه، وی وله مې ورکړل، باقي پې رسول الله مبارک وسکل او هغه پې موړ شو، خلاص یې کړل. دا د ابو هریره جون د زندګي ټول عمر د حضور پاک سره خوا کې تېر کړی دی. او زمونږ د علما لیکي، وی هغه شاګردي ورته کثیر الملازمه وی، هغه شاګرد چې استاد سره خوا کې ناست دی او ډېر وخت تېروي، دا د دین په باب کې مضبوط شاګرد دی، دا پراویانو کې مضبوط راوی دی. هغه اوس د طالبانو خبرې دغه درته نه کوم، دا مضبوط شاګرد. نو دا ابو هریره مضبوط شاګرد. نو ما د حضور پاک خوا نه ده پرېښې، ښه مهاجر و انصارو به د خپلو پټو مالونو خدمت کو. وی زما سو په یو نوړی چې به ګزاره کېده پیغمبر نه نیم جدا شوی، نو ما هغه څه یاد کړي دي، زده کړي دي چې مهاجر و انصارو هغه نه دي زده کړي. یوه دویمه، یو ځل ما پیغمبر علیه السلام ته شکایت وکړو چې د الله رسوله زما تا نه خبرې اورم کله مې یېرېږي. وی صادر خور کا، وی چې صادر مې خور کا، نو حضور پاک دوا ووی او په زما په صادر کې چوپ کړه. وی ما ته ځان پورې ومږه، وی هغه صادر مې ځان پورې ومږه. وی زما قسم په خدای که د هغې نه پس مې یو ټکې مې هېر شوي. اختلاف پکې شته، علما لیکي، او د پلار نوم یې سخر و سخر، او په جاهلیت کې نوم عبدالشمس و. نو پیغمبر علیه السلام ولا نوم بدل کا، عبدالرحمن نوم یې ولا کېښود. او ابو هریره ورته ولې وی؟ ابو هریره معنا پیشونګړی والا. نو دې په خپله وی، وی زما یو پیشو وه، هغې سره وی مینه کوله، وی د شپې به مې اونه کې کېنوله
او دروازه برا سره و دې لستونی کې به ورکړې و. نو پیغمبر علیه السلام راته ویل لکه ته خو پیشونګړی والی ابو هریره. نو دا لفظ د پیغمبر مبارک د خولې نو دا مې خوښ شو. نو خلکو ته به ما ته ابو هریره وایي. یو ځل حضور پاک حضرت علی صاحب کره لاړ، بی بی فاطمه کره غرمه وه. چې څنګه ورغې نو علي صاحب کور کې نو فاطمه ته وی بچې مرګرې دې څه شو؟ وی د الله رسوله ما سره جنګ وکړ نو بار ووته، ما سره غرمه تېره نه کړه بار لاړ. نو نبی علیه السلام چاته ورشي علي وګوره. نا صحابي راغی وی صاحب په جومات کې په خاورو پروت دی د دیوال سوري ته اوده دی. نو نبی علیه السلام راغی او په خپلو مبارکو لاسو یې خاورې سندلې او ته قم ابا تراب، قم ابا تراب، اے خور والا پاسا، اے خور والا پاسا. نو را پاسېده. نو علي صاحب به وی ما ته به د نن نه پس ابو تراب وایه خور والا. وی ځکه دا چې د ښکلي محبوب پیغمبر د خولې نه ماته وتې دی. نو په دې به صحابه خوشحالېدل. نو 15,300 څلور او یا احادیث لږ د عادت کې بعض علما لږ اختلاف کوي او مشهور هم داسې ده 15,300 او یا احادیث د پیغمبر مبارک امت ته رسول دي. او دا یو حدیث ته په شلګونو په سلګونو مسلې راوځي. نو دومره د مسلو نه ډک حدیث د امت ته رسول دا څومره لویه خبره ده. تر اوسه پورې نوم په ډېر خیر او په برکت یادېږي او په حدیثو هر کتاب کې د نوم راځي او تر قیامت پورې به د دې حدیثو د برکت د دانوم ان شاء الله جمع دی وي. نو دا ابو هريره صاحب وی حضور پاک او فرمایل وی دوه خبرې دي، دوه خبرې حبیبتان الی الرحمن دا خدای ته ډېرې خوښې دي. دوه خبرې د خدای ډېرې خوښې دي. د خدای ولې خوښې دي؟ دا دوه خبرې. یو د خدای صفتونه دي او د الله خپل صفت خوښي. ولې زما ستا نه خوښ چې زما ستا څوک صفت کوي نو موږ پې خوشحالېږي. نو دا خدای هم چې څوک صفت کوي نو الله پې خوشحالېږي. او د الله ډېرې خوښې دي خپل صفت یې ولې خوښ دی؟ زما صفت کې دوه نقصانه دي. یو زما دا صفتونه زما خپل نه دي، زما له الله را کړي دي او غشتې هم شي. داسې ده که نه ده؟ او د الله صفتونه د الله خپل ذاتي دي، بل چا نه دی ورکړي. دویم زما صفتونه دا مستقل او دایمي نه دي. یو سړی یو وخت کې ښکلي وي چې بوډا شي هغه حسن یې ختم شي. یو جنۍ وي ښکلي وي چې بوډی شي نو حسن یې ختم شي. یو سړی عالمي او دی غریب دماغي توازن خراب شي یا بوډا شي هر څه ته هیر شي. یو سړی مالداري مال ته لاړ شي. یو سړی عزتمني او بې عزته شي. نو زمونږ صفتونه یو وخت کې به زمونږ گئی او یو وخت کې به نی او په مرګ کې خو ختم او د خدای پاک صفتونه د خدای نه ختمېږي. نه خدای له مرګ راځي. د خدای علم چې اول نه او څنګه او اوس هماغسې دی. د خدای قدرت، د الله لیدل، د الله اورېدل دې کې کمې زیاتې نه راځي او نه ته دا ختمېږي. او الله په خپلو صفتونو خوشحالېږي. په دې اسمانونو کې خدای فرشتې پیدا کړي. هغه فرشتې لګیا دي د الله عبادت کوي. څوک په قیام دي دقسې ولاړې دي او خدای یادوي او عبادت یې سره د خدای صفتونه. څوک په قومه دي، څوک په سجده پرتی دي او د الله صفتونه کوي او ستړي کېږي نه. فرشتو کې ستړي نه راځي، په مونږ کې راځي، په هغوی کې نه راځي. او چې اسمانونه پیدا شو نو فرشتې په اسمانونو کې لګیا دي او د خدای پاک عبادت کوي. او چې کله قیامت راشي دا فرشتې به سرونه اوچت کړي. څوک به په قیامي سر به اوچت کړي، څوک به په قومۍ دقسې ډوډۍ ته حاجت نشته، اوبو ته حاجت نشته، ستړي کېږي نه، ښځې ته شهوت نه لري، ګناه نه کوي، د ګناه نه پاک دی، شیطان نشته، نفس نشته، یو شان د خدای عبادت. چې څوک په قیام دی به هم سر اوچت کړي او چې څوک په قومه دی هغه به هم سر اوچت کړي. که څوک په جلسه دی به اوچت شي او که څوک په سجده دی سر به اوچت کړي او څه به وایي؟ دا څومره اربونه کربونه کاله یو شان عبادت به وکړي. وی سبحانکه پاکی د تا لره، ته د هر عیب نه پاکې. ربنا یا ربنا ای زمونږ ربه ما عبدناک حق عبادتک، خدایا ستا د شان سره چې کوم عبادت مناسب وګورې غم دله نه دی کړی.
او موږ څه کوو؟ زموږ څه عبادت دی؟ ټول ټکو سطر عبادت، ټول ګډ وډ، د چا نه لکې پرېږده او د چا نه ښکر پرېږده، څوک په منځ مات دی. په منځونو کې خپل سوچونه فکرونه، منځ ټول د سوچونو فکرونو نه ډک، زکات ټول په مخ مروت، او حج ټول د ریاکارۍ، عمرې د ریاکارو. حبیبتان الی الرحمن، رحمان لفظ دلته راغی، رحمان ته خوښې دي. دا نه وایي چې حبیبتان الی الله، نه الی الرحمن. الله دې کې اشارت دی ته دی چې په دې دوه خبرو دا دومره لوی ثواب ورکوم، دا ګورې صرف زما د رحم سره تعلق لري. که په حساب کتاب شي ډېرې لږه دغه کېږي، معمولي غوندې اجر یې کېږي. دا ده چې دومره لوی اجر ورکوم او دومره لوی ثوابونه ورکوم، د دې دا صرف زما رحمت دی. ګورې زما رحم. ها ستاړه کې به اوس دا تېرېږي چې دا دوه خبرې دي او خدای ته ډېرې زیاتې خوښې دي، ډېرې زیاتې خوښې دي د خدای پاک. نو دا خو به ما ستړي کي، ځکه چې د خدای خوښې دي نو په دې به ډېر وخت لګي، دا به د شپې هم لګیم او د ورځې به هم لګیم. نه نه نه، الله وایي ګورې ډېرې درنې نه دي، خفیفتان علی اللسان، په ژبه ډېرې اسانې دي. خو زما رحم دی چې ثواب پې ډېر ورکوم، نور په ژبه انتهایي اسانې دي، تکلیف تله نه درکوي. دا ترغیب شو، دا دویم ترغیب شو. دا خدای خوښې دي ووایه، په ژبه ډېرې زیاتې اسانې دي. ګورې ژبه یې پې نه ستړې کېږي، ووایه. او نور طالبانو خبرې دي چې پکې مبني نشته او غیر منصرف او هغه طالبانو خبرې دي کې نه کوم، موږ په دستاربندۍ کې بیا کوو. او بیا څه وایي؟ بیا وایي چې یاره دومره په ژبه سپکې دي او ژبه باندې درنې نه دي او ویلې اسان دي، نو د دې به اجر هم بیا کمی. ټیک ده، د خدای خو به خوښې وي خو ثواب به کمی، اجر به کمی. نو په فوراً پیغمبر مبارک وایي ثقیلتان فی المیزان، وتله کې ډېرې زیاتې درنې دي. ګورې دا بل ترغیب شو. درې ترغیب یې دله درکړل. یو دا چې د خدای خوښې دي ووایه، دویم دا چې ژبه پې نه ستړې کېږي، په ژبه اسانې دي. ګورې ویې وایه. او دریمه خبره څه ده؟ ثقیلتان فی المیزان، په تله کې ډېرې زیاتې درنې دي. نو خامخا ووایه وزندارې دي په تله کې. د قیامت پر ورځ تله شته او په هغې به وزن کېږي. او تله به کم ځای پرته وي؟ پل ته مخامخ چې موږ ورته پل صراط وایو.